کې پیدا کیو د فرعون حکومت او بادشاہي به ختمه او حکومت به وته چې دی حواله کی حکومت والی او پیغمبر وای او دغه سره به د فرعون حکومت او بادشاہي چې د هغه ختميږي. نو فرعون ته چې کله د دې خبر ورکړه شو نو ډیر زیات پریشان شو. بس حکم جاری کو او سپایان مقرره هغه به ګرځیدل چې کم ځکه ماشوم پیدا کېدو یا کچ ماشوم به هغه به ذبح کاوه. ډیر ماشومان دغه شان ذبح کړل. به ورته دي وزیرانو وی چیرې بچا سلامت دا کوم دغه شان د ماشومان قتلو او ذبح کو نو نسل چې د هغه نسل کشي به شي نسل خو به ختم شي چې کم مشران دی هغه په خپل مرګ باندې مړ شي نو د دې ځوانان به بالکل بنی اسرائیل به چې دی ختم شي ځوانان به ختم شي نو زمون خدمتونه به بیا سوکې دا ټول خدمتونه خو به بیا په خپل باندې کوو ځکه دی خو د بنی اسرائیل ځان خپل خدمتګاران دی او خدمتونه به پکول دی خو به تیار تناسو نو دی چې دا خو به بیا موږ په خپل باندې کوو. نو ول څنګه چلو کو وې دا سکار بو کو چې یو کال به د ماشومان قتل کو او یو کال به د ماشومان ژوندۍ پریدو نو دومره ده چې د بنی اسرائیل هغه قوت او طاقت بل کمی په دې زمونږ سره جنگ کول غواړي هم نو قوت او افرادی قوت به د دې کمزوري زمونږ سره به جنگ نشي او زمونږ نه به حکومت او بادشاہي نه چي اخستلې نو پیرانو سیدا وې دغه خبره سیدا اوس د الله جل شانه قدرت او کارونه داسې دي چې الله جل شانه باز نیمټو کې ظاهره خپل قدرت ښکارا کوي نو چې په کم کال باندې د ماشومانو د پرېخودو کالو نو په هغه کال باندې الله جل شانه هارون علیه السلام پیدا کو. اوس را روان کله چې کله د ماشومانو د قتل کېدو چې د کال د ماشومان به قتل کوي الله جل شانه په دغه کال باندې موسی علیه السلام پیدا کو. نو چې موسی علیه السلام الله جل شانه دنیا ته را لېږو نو دلته کې د مور بیوي چې هغه غم پیدا شو چې دا خو فرعون به ماشومان قتل کوي دا خو به زما بچو زما د سترګو وړاندې چې ذبح کېږي نو ډېرې زیاته پریشانه وه. الله جل شانه ورته الهامن په دې زړه کې ورواچوله دا خبره چې ته د دې غم او فکر مه کوه دې دپاره ته یو صندوق جوړ کا او چې کله دا دنیا ته راشي نو بیا دغه صندوق کې کېده او دا صندوق چې دی دریاب ته وغورځوه او دا دریاب چې دی دا به دې غاړې تر وغورځوي. اوس کو عقل ته واړی نو دا ټول سیزونه چې دي هغه د مرګ سیزونه ځکه چې صندوق د هغه مکمل بند کو هلته کې اکسیجن نه ورځي نو سا به چې دی سړی به وفات کېږي بیا سمندر ته چې دی صندوق وغورځوي بند صندوق دی نو څه کشتۍ خو نه ده او نه پکې څوک چې دی ناست دی چې هغه دا کشتۍ چلوي ظاهري طور خو داسې دی چې بس سمندر ته وغورځي بس ختم شو او بیا دا چې راضی هم یو مخصوص ځای ته چې کم ځای ته الله جل مخصوص ځای ته راځي دا د الله جل شانه قدرت دی چې دا به زه هغه ځای ته رسوم چې کم ځای کې د دم دشمن دی او زما هم دشمن دی. نو چې کله موسی علیه السلام پیدا شو دنیا ته تشریف راوړو نو مور بیبي هم دغه شان یو صندوق جوړ کو دی پکې بند کو او هغه مکمل چې دی میخونه وسنګ چې دا د مړو دپاره د تابوت جوړېږي دغه شان یو صندوق یې جوړ کو دی پکې مکمل بند کو او بیا دغه صندوق چې دی هغه سمندر ته دریاب ته وغورځاو روانو. نو فرعون چې دی هغه خپل کور ته داسې وله شانه تاو کړې وه دغه ځای کې به کومې وینځې او خدمتګارانې وې کپړې وغیره به وینځلې نو دغه صندوق چې دی راغی او دغه ولې ته چې دی ونښتو هغوی بې بندې کړلې دې چې کومې د خدمتګارانې وینځې وې ورلې ویې کتل چې څه شی دلته کې څه شی دی دا اوبه ولې بندې شوې که یو صندوق پکې پروت و دوی راوچت کو نو دوی مشوره وکړله خپل منځ کې چې دا صندوق کولاو چې څه دي پکې نو په دې کې یوه پکې وه وینځه داسې مشره شانو هغه چې نه ګوتې ورنه وړی ګورې که دا هم کولاو کو اوس د دې څه پته لګي په سمندر کې را روان دی کېدای شي څه سره پکې پیسې پکې د وخت مناسبت سره بل څه پکې قیمتي سیز پکې نو وایي که بیا د بادشاه ښځې ته موږ دا سیز ویسو هلته خو به یې خامخا وړو او دا مونږ کولاو کړی نو هغه به په موږ باندې خامخا شک کوي چې دا اوس د سیز اخیستی دی وایي که موږ بیا ډېر هم چې دی خپله صفایي پیش کو وایي د هغې یقین به نه راځي چې تاسو دې څه نه دي اخیستي خامخا به تاسو دې څه اخیستي دي. ویل صحیح ده نه کولاوو چې د فرعون بیبي حضرت آسیه رضی الله تعالی عنها ته دغه صندوق بند راوړو
هغه د کولاوي د څنګه کولاو کو وی کتل یو بهترین ماشوم چې هغه پکې پروت دی او روایت راځي اسیر رضی الله عنها په خپل فرمایي چې د یو نظر کتو سره زما د دې ماشوم سره دومره محبت پیدا شو چې دومره چرې زما د ماشوم سره محبت نو پیدا شوی تر دې چې د خپل ځان نه مې سره وي محبت ډیر زیات پیدا شو. نو دغه ټیم کې چې کوم هغه خبره خو خوره شوله چې کوم سپایان په دې باندې مقرر چې ماشومان قتل کول هغوی راورسېده چې دا موږ قتل کوو ځکه چې فرعون حکم کړی دی چې ماشومان قتل کوي او وایي ممکنه ده چې دا هغه ماشومي د کم نه چې د فرعون حکومت او بادشاهي ختمیږي دا هغه ماشومي چا د یېرې نه چې دی صندوق کې بند کړی او دلته را رسېدلی. نو اسیر رضی الله عنه ته وفرمایل چې نه دا خو کچ ماشوم دی او وی چې تاسو خواسم یو کال ماشومان قتل کوي یو کال پرېږدئ که نه نو زه په دې کال باندې پیدا شو نو دا یو ماشوم کو په هغه نور کال کې سیوا شو د یو ماشوم د وجې نه به څه د هغوی بني اسرایلو قوت سیوا شي خو یو ماشوم دی که نه د یو ماشوم د وجې نه د بني اسرایلو قوت او طاقت خو دومره نشي سیوا کېدلی چې هغه دومره شي چې د ټول حکومت او د بادشاهۍ خلاف دي چې ټول حکومت او بادشاهي دې ختمه کړي نو خو ویل یو ماشوم دی دا دې پکې دا شانه وي. نو موسی علیه السلام اسیر رضی الله عنه چې ځان څخه واخیستو فرعون هم چې د ابتدا کې دا اراده وکړه چې د قتل کړي هغې ورته زاري مینت وکړو پرېښودو چې ګوره زمونږ نارینه اولاد نشته دی دا به په زویوالي سره ونیشو زمونږ زوی به شي نو چې زمونږ زوی شي او موږ یې ځان سره په مینه محبت سره وپالو نو هسې به هم زمونږ زوی ځکه مور او پلار خو یې نه دي لیدلي نو مور او پلار به موږ ته به مور او پلار وایي زمونږ د حکومت خلاف به ولې کوي زمونږ نه به حکومت ولې اخلي نو بس فرعون چې دی په دې خبره باندې چې دی مطمئن شو. بیا چې کله د پاللو خبر را چې دا به اوس پالي څوک نو کچ ماشوم او پی ورکولو نو چې زنانه به راوستلې د یوې زنانې چې دی پی چې دی نه خوړل په دې ټیم کې چې کله د موسی علیه السلام مور بیوي چې کوم دا صندوق د سمندر ته وغورځاو د موسی علیه السلام خور هغې ته ویې ته داسې رستو په دې صندوق پسې چې کم ځای ته ځي دا خو نږدې پسې مه ورځه ځکه که ته نږدې ورځې او څوک یې ویني به وایي چې دا اور دا تا ورچولی دی لرې د دوی صرف تماشه کو د لرې نه چې په نظر راځي دومره چې او دا دې طرف ته روان دی نو هغې ته خو پته ولګي صندوق چې دې خوا لاړی د فرعون طرف ته نو چې کله هغه طرف ته لاړی نو وروستو چې کله د پیو خبره نو وروستو دا د موسی علیه خور چې د دام راله دا خبرې اترې کېدې زنانه به راتلې پی نه خوړل په دې کې دا موسی علیه السلام خور چې د دې کسانو ته وایي چې یو زنانه درته نه ښیم زه وایي ممکنه ده چې د هغې پی چې دې وخوري نو خپله مور چې د هغې ورته وښودله چې دغوی کرم یو ماشوم پیدا شوی و اوس ورکه نشته دی نو چې کله د موسی علیه السلام وخوی خپله مور وه الله جل شانو د انبیا کرامو پرور چې دی د مخکې نه د ماشومانې نه چې دی صفا کوي داسې نه دی د نورو خلکو مال حال چې دی پته نه لګي حرام حلال تمیز به نه کړی نو چې حرام غذا چې د موسی علیه السلام ګېډې ته لاړ نه شي پاکه غذا لاړه شي نو مور بي راله چې څنګه سیرې ته واچوي اوس پی چې دی وخوړل نو هغوی خوشحاله شو چې خوشحاله شو نو د موسی علیه السلام د مور ته وایي چې داسې کار وکړه ته ټیم په ټیم راځه او د ماشوم له به چې دی پی ورکې موږ به تاله د هغې معاوضت او تنخوا درکوو نو څو ورځې هغې داسې وکړل خو بیا یې ورته وفرمایل وایي زما د کور کارونه مي کور کې هم کار مار کومه او د تګ راتګ هم پوره چې دی مزلي دا ستړی والی هم پکې نو وایي که ستاسو خوښوي دا ماشوم به زه ځان سره بوځمه هلته به چې دی پی ورکوم پرورش به کوم چې کله د پیو موده ختمه شي بیا به تاسو ته راولم نو هغوی په دې باندې راضي شو